کم آیات کریمه چې ما ستاسو په مخ کې تلاوت کو د دې آیات کریمه او د حدیث مبارک تعلق د انسان په زندگی کې د یو اهمي ذمہ داری سره دی. هغه اهمه ذمہ واری چې پر انسان باندې ده هغه د حقوق العباد مسله ده. د انسان پر ذمہ باندې خو دو شان دي، یو حقوق الله او بل حقوق العباد. لیکن د حقوق العباد مسله څه ده؟ دا ډیره درنه مسله ده، ځکه په حقوق الله کې کچيري له انسان څخه کوتاهي وسی دا هغه د لپاره خو یو اسانه لار سته چې انسان بل الله تعالی څخه په هغه کار باندې بخښنه وغواړي، الله تعالی ته بزاري وکي، سوال به ورته وکي، پر هغه کار باندې بدای توبه وباسي، الله تعالی به ورته مغفرت وکي. لیکن تر ټولو ګرانه مسله څه ده؟ هغه د حقوق العباد. کچيري خدا نه خواسته له انسان سره په حقوق العبادو کې کوتاهي وسی، هغه بیا انسان نه پزاري، په سوال او پزاري، په توبه په یو شی باندې هم نه خلاصيږي ترڅو چې هغه انسان ودته بخښنه وکړي، ترڅو چې دوا هغه انسان ته خپل حق نه رسولي. لیکن زموږ استاد په معاشره کې د حقوق العباد مسله موږ تاسو ګر سره په دین کې داخله نه بولو. زموږ استاد عام مسلمانان لدی سره ډیر بے باک دي. نو د انسان زندگی په دنیا کې لمور سره، لپلار سره، لورونو سره، لخوندو سره او داسې له خپل کوروانا سره تیریږي. نو پر انسان باندې د هر یو ځان ته حق دی. د مور حق ځان ته دی، د پلار حق ځان ته دی، د ورونو حق ځان ته دی، د کوروالا حق ځان ته دی. سیستات د زندګۍ اکثره حصہ له خپل کوروالا سره تیریږي او موږ تاسو د زنانې له حقوقو سره ډیر نه آشنا یو، ډیر غافل یو. له دې سره د دین درې حصې چې دي هغه حقوق العباد دي او یوه حصه یې حقوق الله ده. زموږ تاسو مشهور کتابونه چې هدايي دي، دا هدايي په څلور ټوکه کې جوړې دي. په دې کې اول ټوک چې صلات هدايه، په دې کې حقوق الله ذکر شوی دي، لمونځ، روزه او زکات او حج ذکر شوی دي. لیکن باقی دا درې کتابونه چې دي هغه ک نکاح ده او ک بیع ده ک شفعه ده، په دې کې ټول معاملات، ټول هغه مسائل ذکر شوی دي چې دا هغه تعلق له حقوق العباد سره. نو حقوق العباد زموږ استاسو د دین درې حصې چې دي هغه حقوق العباد دي او یوه حصه چې د زموږ استاسو دین هغه حقوق الله. او موږ تاسو پر دا یوه حصه باندې ټینګ یو، لمونځ، روزه، زکات، حج، تسبیح خوشي اړو. لیکن هغه درې حصې دین د هغه موږ تاسو پر یې شي دی. کله مور حق ده، کله پلار حق ده، کله ورونو حق ده، کله خوندو حق ده، کله زنانې حق ده. له هغه سره موږ تاسو ډیر بې باک